وإذ قال موسى هر کله چې موسی علیه السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذكروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم بتاسو باندې اذ جعل فیکم هر کله چې وی ګرځول فیکم بتاسو کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا یو لوی نعمت انبیاء علیهم السلام څومره چې بنی اسرائیل کې راغلي دي دومره انبیاء په چا کې نه دي راغلي تفاسیر لیکلي دي چې په بنی اسرائیل کې تقریبا 400 پورې انبیاء علیهم السلام راغلي د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې د موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې زر پیغمبران الله را لېږلي او دا ټول په بنی اسرائیل کې نو څومره انبیاء علیهم السلام چې الله په بنی اسرائیل کې را لېږلي دوی بچا کې نه دي را لېږلي نو دا یو لوی نعمت دی نو الله ورته دا ور یادي چې اذ جعل هر کله چې جوړ کړل وی ګرځول فیکم پتاسو کې انبیاء یو نعمت په الله دا کړو وجعلکم او وی ګرځول تاسو ملوکن بادشاہان تاسو بادشاہان وګرځولې نو دسه اونوي الله چې تاسو کې بادشاہان وګرځولې دو مطلب دي یو مطلب دا دی چې د فرعون د غلامین الله آزاد کړي هر یو کس خپل مالک او خپل بادشاہ وګرځو هر یو کس ته نوکران او خدمتګاران مال او دولت او جائیداد چې کوم دی ورک نو د بادشاہ ویل شي هر یو شي مالک هغه چې کوم دی بادشاہ وګرځو یادا مانشول او یادا مان چې وجعلکم ملوکا او وګرځول الله پاک تاسو ملوکن بادشاہان نو بادشاہان او ته بدیو تاسو نو ټول بادشاہان دا خو ظاهره خبره چې ټول بادشاہان نشي جوړېدلی خو چې د قوم بادشاہي نو خلق د بادشاہي نسبت هغه قوم طرف ته کی لکه سلطنت دی مغلیه په مغولو کې به یو کس بادشاہ خو ټول هغه بادشاہي د ټول مغولو چې کوم دی یادېږي د کشن دی سعودي محمود غزنوي چې نو دی بادشاہ تیر شوی دی سلطنت غزنیه نو غزنوي ټول قوم طرف ته د بادشاہي دغه نسبت کیږي نو د کشن دی په بنی اسرائیل کې ټول چې کوم دی بادشاہان نو حضرت یوسف علیہ السلام د بنی اسرائیل کې دا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نو دغه رنګ بادشاہان په کې الله را وستي دي نو د دې نو ټول بادشاہان نشي جوړېدلې خو د دې ټول قوم نسبت چې کوم دی لکه دلته کې اوس مثال په تور د پی ټی آی حکومت دی نو صرف یو کس بادشاہ دی کنه مثال په تور یا چې کوم دی د مسلم لیگ حکومت دی نو صرف یو کس بادشاہ دی خو خلک نسبت ټول چې کوم دی مسلم لیګیانو حکومت دی د پی ټی آی والو حکومت دی د نشلیانو حکومت دی خلق هغه ټول پارټي طرف ته کوم نه نسبت کوي نو د کشن انبیاء بادشاہان ار بنی اسرائیل بادشاہ نو خو بنی اسرائیل کې الله بادشاہان را لګري نو نسبت ټول بنی اسرائیل ته کیږي چې تاسو کې الله بادشاہان جوړ کړي ان تاسو قوم کې الله بادشاہي راوستله وجعلکم ملوکا او وګرځول الله پاک تاسو ملوکن بادشاہان وآتاکم او درګل تاسو لما هغسو لم یؤتی چې ندی ورګړي الله پاک احد اچتا من العالمین د عالمون الله په خلقو کې اچتا د نعمتونو ندی ورګړي کوم چې تاسو درکړي په دریاب کې درته دول اسلار جوړ کړلې څومره لوی نعمت دی د فرعون نه اخلاص کړلې څومره لوی نعمت دی من او سلوا براتل بغیر د کروندې به ول الله رزق ورکاو څومره لوی نعمت دی جامع به د ماشوم سره پیدا شوې زولوي دا ټول نعمتونه الله وی دا تاسو نه مادر کړی د سما چاله ندی ور کړی نو دلته کې د بنی اسرائیل فضیلت راغی او الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړل د دې امت فضیلت بیان کړل کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت دی تاسو د خلکو د نفي د فار استری شي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله یې معتدل امت جوړ کړی ہے نو ظاهر کې حقاری داسې چې بنی اسرائیل باندې الله چې کوم نعمتونه کړو نو دا نعمتونه بل چاله نه دی ورګړي او بنی اسرائیل چې کوم دي دا د بهترین امت دی او دلته الله نبی علیه السلام ته بهترین امت ویل دي نو دا د هغه زمانه په اعتبار سره الله پاک او فرمایي چې تاسو باندې کوم نعمتونه الله کړی دي نو تاسو په شان نعمتونه یا تاسو نه سیوا نعمتونه الله په بل چا نه دي کړی خدا د بنی اسرائیل ته دا ور خبره وا هغه نو ورستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی یاد کړی او د نبی علیه السلام امت نه دی یاد کړی بلکې ټولو کې بهترین امت کم دی
زمونږ تاسو امت محمدیه بهترین امت دی. وآتاکم او درکړل تاسو نه ما هغه لم یؤت جنید ورکړي احد اچاته من العالمین د عالمونو